अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिल आलमीन अर्रब्बु फिल अस्ली बिमानत तरबिया। अल्लामा बैज़ावी रहमहुल्लाह सलोर मबाहिस बयानई। अवल पलफ़ज़ दरब की सिगवी तहक़ीक़ और पदे के दो एहतिमालात और दो एतराज़ात और दहागे जवाबात और दा मसला चे इतलाक़ दरब पर गैरुल्लाह कीगी कि न कीगी। दोयम बहस दा आलम माना और दे दो एतराज़ात और जवाबात। द्रेम बहस रब्बिल आलमीन के द इआराब बयान दा तरकीब के सवाक़े शवे। चलोरम दा इल्म कलाम यव मसला और द तस्मीये प जुज़इयत द शवाफ़े और द तरफ न यो जवाब। अवल बहस फसीग़े दरब की रब सिगा दा दे पके दो एहतिमाल ज़िक्र कई। यो एहतिमाल दार चे रब पमाना द तरबिये सर द मस्दर सिगा दा और दोयम एहतिमाल दा दे चे रब द सिपति मुशब्बह सिगा दा। पहर यो एहतिमाल यो एतराज़ और दागी जवाबात। अवल एहतिमाल रब द मस्दर सिगा दा अर्रब्बु फिल अस्ल बिमानत तरबियती। रब असल के पमाना द तरबिये सर तरबिया तरबिया सतवई वही तबलीग शै इला कमालिही शैअन फशैअन। आगा शे कमाल तरसउल दी लग लग शे पैदा के लग लग और कोटे घटे घटे कमाल तो रसीदी त तरबियत हुई। प्लान के द प्लान की तरबियत कई रू रू खबरी और खई तरदे च कमाल तो रसी। पालल वर्थ हुई पालना। अल्लामा नसफी मदारिक के दरब डेरा खैस्ता माना करे दा। रब चाहता वही अल खालिक इब्तिदाअन वल मुरब्बी ग़िज़ाअन वल गाफ़िर इंतिहाअन। रब हग ज़ात लवई ते पैदा करे ता रिज़्क़ दर कई और सरद गुनाहों बदी बिया बखी आखिर के बदी बखी देता रब वही। दा खुदे पसिपतुनु की द इसमें ज़ात नरुस्त कुरान करीम के द रब लफ़ज़ ज़िक्र। रब लफ़ज़ कुरान करीम के शपक 109 पे करत ज़िक्र से और आलमीन लफ़ज़ द्रियो या करत ज़िक्र से। द रब दा सिपतिनु में वले मखके का द ठोल सिपतिनु मुनुना ज़का खुदे ता ढेर मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ नुम दा खुदे पर सिपतुनु के द टोल नज़ियात खसिपत सिपत द रबूबियत ते। ज़का खुद कुरान करीम इब्तिदा द लफ़ज़ द रब न करी। कुरान करीम इख्तिताम पर लफ़ज़ द रब सवे कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। द कुरान करीम द नुज़ूल इब्तिदाम पर लफ़ज़ द रब सवे इक़रा बिस्मि रब्बिक। द कुरान करीम द नुज़ूल इख्तिताम हम पर लफ़ज़ द रब सवे फसब्बिह बिस्मि रब्बिक सूरतुन नसर। द इंसानियत तख्लीक पर लफ़ज़ द रब सर सवे अहद द रबूबियत अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला। चमंगा खबर लाड़ शु मंगना बद रब बारा के तपूस की मन रब्बुक
چې قیامت قائم شي او جنتیان جلت تلاړ شي دوزخیان دوزخ ته بیا به وصف د ربوبیت د رب ښکاره شي وقضی بینهم بالحق وقیل الحمد لله رب العالمین. تاسو به پوه شئ که به پوه دی وجې نه څومره پیغمبران چې خدای را لېږلي دي هغوی د خدای نه دعاګانې غوښتي دي په لفظ د ربوبیت یې غوښتي. د کومو واقعات چې قرآن کریم کې ذکر دي آدم علیه السلام خدای نه دعا غوښته څه وایي ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نوح علیہ السلام دعا غوښته ربی انی مغلوب فانتصر ربی لا تذر على الارض من الكافرین دیارا. ابراہیم علیہ السلام دعا غوښته رب اجعل هذا البلد آمنا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع ربنا وابعث فیهم رسولا. د ابراهیم علیه السلام څومره دعاګانې چې دي وصف د ربوبیت پکې ذکر دی. موسی علیه السلام دعا کوي ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. زکریا علیه السلام دعا کوي ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. ایوب علیه السلام دعا خدای ذکر کوي ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. د عیسی علیه السلام دعا خدای ذکر کوي اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وانت خير الرازقين. زمونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره دعاګانې چې دي هغې کې وصف د ربوبیت بیان کړی. نو رب د خدای په صفتي نومونو کې د ټولو نه جامع الصفاتو دی وجه نه قرآن کریم په صفتي نومونو کې د ټولو نه وړاندې د رب لپس ذکر کړ. نو رب وایي شی رسول کمال ته شیئن په شیئن. اوس اعتراض دی چې رب د تربیې نه مصدر شو رب العالمین خو صفت د لفظ الله دی او دلته صفت خو حملی په موصوف او دلته حمل نه صحیح کېږي. ولې؟ ځکه مصدر دی که نه. نو دی جواب کوي خلاصه د جواب دا ده دلته حمل د رب په الله باندې دا مبالغتن شوی ثم وصف به بیا موصوف کړی شو الله تعالی په دې رب سره للمبالغت د مبالغې د وجې نه کالصوم والعدل زیدون صومون زیدون عدلون کنه لکه تاسو ویلی دي دا کنه. وقیل هو نعتن دا دویم قول دی. چا ویلی دی چې دا نعت دی. نعت څه معنی؟ صفت مشبه ده. صفت مشبه صیغه ده من ربه یربه د رب یربه د نصرنا فهو ربون. یا لکه صفت مشبه خو لازمی ده نصر خو متعدی ده د نصرنا نه جوړیږي. د استشهاد پیش کوي ولی صرف رب نه ده نوری صیغیم دی که قول که نم ینم فهو نمون لکه نم ینم فهو نمون. نم د رب په شان صفت مشبه صیغه ده او د نصرنا جوړه ده. نو سوال ده چې د نصرنا څنګه جوړیږي؟ صفت مشبه خو لازمی ده کنه. جواب دا دی چې دا د فعل خلقی ګڼل شوی فعل طبیعي فعل خلقی ګڼل شوی فعل طبیعي او نو په کرومه باندې کرومه ته نقل شوی د کرومه نه بیا صفت مشبه جوړه شوی ده او النقل باب واسع. هلکه تاسو پې پوه شئ که پې پوه خدا قول د په قیله سره ذکر کوي. قیله کې اشاره چاته چې دا ضعیفه دی. ولې ضعیفه دی؟ وجه د ضعف یې سره وجه د ضعف یې دا یو خدا چې مبالغه پکې نشته او په مصدر کې مبالغه ده او دلته مبالغه مطلوبه ده ځکه ښه صفت بیانول دي. دویم دا دی چې نقل پکې کېږي. صفت مشبه لازمی ده او د متعدی نه جوړه ده هغه به بیا لازمي ته نقل کوي او بیا به ته دا جوړې دا قیسې په مصدر کې نشته. دې د وجې نه قیله سره ویل. یا لکه رب چاته وایي چې شی کمال ته رسی شیئن په شیئن او یا صفت مشبه ده خو ثم سمی به المالک بیا ونومولی شو په دې لفظ د رب سره مالک. ولې؟
لأنه يحفظ ما يملكه ويربيه ځکه د حفاظت د هغه څه کوي چې د څه مالک دی ويربيه او د هغه څه تربیت کوي چې د څه مالک دی نو تربیت یې کوي حفاظت یې کوي نو ځکه ورته رب وایي مسله د رب اطلاق بغیر الله کیږي که نه کیږي دی وایي مطلق نه کیږي او مقید کیږي رب الدار ویلی شي رب المال ویلی شي خو هسې رب نشي ویلی ولا یطلق علی غیر تعالی اطلاق د رب نه کیږي د الله نه غیر په بل چا الا مقید مگر په صفت سره یا په اضافت سره که قولی تعالی لکه دا قول د تعالی ارجع الی ربک لاړ شه یوسف علیه السلام سړي ته وایي د رب نه دې ته بادشاه نه تپوس وکړه نو د رب اضافت یې کته وکړو په اضافت سره او بادشاه مراد دی نو ټیک شوه تاسو دې ځای پورې پوه شئ دا تشریح د لفظ مضاف و مضاف الیه عالمین په دې صفت مشبه یو اعتراض دی چې رب صیغه د صفت مشبه شي نو دا بیا مضاف د معمول ته چې عالمین دی او صفت شي مضاف شي معمول ته دا کم اضافتی او اضافت لفظي مفید د تعریف نه مفید د تخفیفی نو چې هر کله مفید د تعریف نشو نو نکره شو رب العالمین نکره شو څنګه صفت د معرفه جوړه چې لفظ الله دی سوال باندې پوښتای نو جواب دار چې رب صفت مشبه ده او ما بعد تی منصوب راغله او صفت مشبه خو لازمی منصوب نه غواړي مفعول معلومه شو چې عالمین معمول نه دی نو معلومه شو چې صفت لفظی نه دی اضافت لفظی نه دی بلکې اضافت معنوي دی اضافت معنوي دی ته وایي چې صفت مضاف شي غیر معمول ته دلته صفت مضاف شوی دی غیر معمول ته نو اضافت معنوي شو او اضافت معنوي مفید د تعریف دی لہذا د معرفې توصیف پې صحیح شه هلکه تاسو پې پوه شئ عالمین دویم لفظ عالمین جمع د عالم ده عالم څه ته وایي د اسم لما یعلم به نوم د هغه څه دی یعلم به بل شی په دې معلومیږي لکه خاتم نوم د ما یختم به دی قالب نوم د ما یقلب به دی هر څه چې په معلومي هغې ته عالم وایي بیا څه چلو شو غلبه فی ما یعلم به ثاني بیا غالب شو عالم په هغه څه چې ثاني پې معلومیږي وهو کل ما سوا هغه هر هغه شی دی چې د الله نه بغیر د الله نه بغیر چې څه دي په هغې ټولو خدای معلومیږي یا لکه د الله وجود په څه نه معلومیږي انتقال به د مخلوق نه خالق ته کې که نه د چا نه به ځې د معلول نه به علت ته ځې که نه لکه د چا نه به ځې یا لکه نو وفي كل شيء له آیة تدل على انه واحد او ابانډچی نه چې چا تپوس کړو چې خدای وجود د څه نه معلومه او ته البعرة تدل على البعير وآثار المشي تدل على المسير فالسماء ذات أبراج والأرض ذات فجاج أما تدلان على القوي الخبير پچا په اوخ دلالت کوي قدمونه په سړي دلالت کوي چې تیر شوی دا دومره لوی اسمان چې دومره لوی لوی برجونه دي پکې او دا دومره لوی ځمکه چې دومره لوی لوی لارې دي پکې دا به دلالت نه کوي په قوي خبیر ولې نه هلکه پې پوه شئ نو انتقال د چا نه وشو د معلول نه علت ته من الجواهر که جواهری والاعراض که اعراضي فانها دا جواهر و اعراض لامکانها د وجه د امکان د دینا و افتقارها د وجه د احتیاج د دینا مؤثر واجب لذاته تدل دلالت کوي په څه باندې علی وجوده په وجود د باری تعالی باندې هلکه پې پوه شئ وانما جمعه دا د په د اعتراض ده خلاصه د اعتراض دا ده چې عالم کل ما سوى الله ته وایي د الله نه غیر چې څه دي دي ټولو ته عالم وایي نو بیا جمع مسله ذکر کوله چې عالمین بس مفرد کې ټول ما سوى الله راغله که نه نو دی جواب کوي چې جمع په اعتبار د جنس سره ده چې د عالم مختلف اجناس دي عالم نباتات عالم مایعات عالم حیوانات تاسو پې پوه شئ عالم جمادات دا ټول دي
وانما جمعه او جمع کا لیشتمل ما تحته من الاجناس چې شامل شاغی ته چې د دین لاندې نور اجناس مختلفه دي. وغلب العقلاء دا د په بل اعتراض دا لکه عالمین په یاو نون سره جمع شوی دا یاو نون جمع د ذوی العقول او ما سوى الله کې خو ذوی العقول هم دي او غیر ذوی العقول هم دي پکې کنه لکه جمع د ذوی العقول ولې ذکر کړه. سوال باندې پوښتنه د درې جوابونه کوي. یو جواب خدا دی چې په عالمین کې عالم کې ذوی العقول هم شته او غیر ذوی العقول هم شته. خدا غلبه ورکړې دا ذوی العقول ته بغیر ذوی العقول دي ته تغلیب وایي. څه ورته وایي؟ نو تغلیبا دا جمع د ذوی العقول ذکر کړی دا ګورئ. وغلب العقلاء غلبه ورکړې دا عقلاء ته منهم د عالمنا په جمعه جمع کړی دا په یاو نون سره کسائر او صاحبهم لکه نور صفتونه د هغوی لکه نور صفتونه د ذوی العقول چې غیر ذوی العقول ورسره شریک په یاو نون یا واو نون سره جمع شوي. وقیل سره بل جواب کوي. هغه بل جواب دا دی یلکه چې عالم عالمین دا صرف ذوی العقول ته وایي چې هغه اهل علم دي د انسانان د ملائکې او د پیریانو د انسانان نه دي ته عالمین وایي. او دا غیر ذوی العقول چې دي د عالمین نه دي دې ته چې عالمین وایي علی طریق الاستتباع د تابعدارۍ په طریقې سره. ګورئ وقیل چا ویلي دي اسمون دا نوم دی وضع چې وضع شوی د ذوی العلم ته د ملائکو د ثقلین نه د جن او د انسا وتناول تناول د لفظ د عالم لغیرهم نور ته علی سبیل الاستتباع په طریقې د تابعدارۍ سره دي. وقیل دریم جواب یلکه د عالمین نه مراد صرف ناس دي. د عالمین نه مراد څه دي؟ صرف انسانان دي صرف انسانان. صحیح ده. نو بیا جمع ولې ذکر کړه؟ ځکه هر انسان په خپل ذات کې یو عالم دی. څه دی؟ دې ته عالم صغیر وایي. څه ورته وایي؟ دې د وجې نه الله تعالی قرآن کریم کې وایي مخلوقاتو کې سوچ وکئ او بیا وایي وفي انفسکم افلا تبصرون ځانونو کې سوچ وکئ. نو ځان هم یو عالم وګرځاو الله تعالی د انسان ځان. نو عالمین صرف انسانانو ته وایي. نو انسانان خو عقلا دي که نه؟ یو عالم دی نو ځکه عالمین جمع ذکر کړ. ګورئ وقیل عنا به الناس قص کړی دی په دې باندې صرف انسانان ها ہونا بین کل واحد هر یو منهم د دین عالم دی من حیث د دې حیثیت نه نو چې د هر یو مشتمل دی علی نظائر ما په امثال هغو چې په عالمی کبیر کې دي چې جواهر او اعراض دی یعلم به ثانی ثانی په معلومیږي کما یعلم لکه څنګه چې ثانی معلومیږي بما په څه ابداعه فی العالم چې عالم کې خدای صحیح دي. ولذلك دې د وجنا چې هر انسان عالم دی سویه بین النظر فیهما برابر شوی دی په مابین د سوچ کې فیهما په مابین د عالم صغیر او عالم کبیر کې. الله تعالی وی و فی انفسکم افلا تبصرون او په ځانونو ستاسو کې نښې د قدرت دی افلا تبصرون تاسو نه پوهیږئ. تاسو ته به څوک وایي چې عالمین صرف انسانان مراد کول دا خو سار بانک کې نوې ټپه ده. عالمین نه صرف انسانان اخلي. ته به جواب وکړې نوې ټپه نه ده قرآن کې هم ذکر ده. کله به عالمین ذکري او مراد به تې جن او انس دواړه لکه سورة الفرقان اول نمبر آیت تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا چې جن او انس ته ویرونکی شي. ته عالمین نه څه مراد دي؟ جن. کله به عالمین یي صرف جن به تې مراد دي. څه به تې مراد دي؟ صرف جن صرف انس انسانان. لکه سورة الشعراء 165 آیت کې شعیب علیہ السلام دی قوم ته وی اتاتون الذکران من العالمین ایا تاسو راځئ نارینهو ته من العالمین په دې انسانانو کې. هلته عالمین نه جن نه دی مراد ځکه هغوی خو اتیان چا ته کو؟ ذکور انسانانو ته کو. اتیان خو دغه ته ذکور د پیریانو له نه کو که نه. عالمین نه مراد څه شو؟ صرف انسانان شو. وقرئ رب العالمین بالنصب. دلته قرأت مشهوره خو رب العالمین مجرور دی او صفت د لفظ الله دی. د نصب قرأت هم پکې راغلی دی. نصب قرأت بنا دی په درې احتمالاتو علی المدح
الحمدللہ امدح رب العالمین یا ندا الحمدللہ یا رب العالمین منادا مضافہ منصوب ای او بالفعل الذی دل علیہ الحمد یا په هغه فعل منصوب دی چې هم په دلالت کوي الحمدللہ نحمد رب العالمین نحمد رب العالمین ځکه الحمد په نحمدو دلالت کوي کنه. او آخری مسئله یلکه انسانان په حالت د حدوث کې هم خدای ته محتاج دي ټول ممکنات او په حالت د بقا کې هم خدای ته محتاج دي. صحیح شو. نو دلته تربیت د خدای ذکر کوي اشاره دی تربیت سره خو بقا د شی راځي نو کائنات په بقا کې چاته خدای ته محتاج دي. وفي دلیل په دې کې دلیل دی اعلی په دې خبره چې ممکنات کما هي مفتقره لکه څنګه چې محتاج دي محدث د حال حدوث یا په حال د حدوث کې پیدا کولو په وخت کې محدث ته محتاج دي. په هي مفتقره دا ممکنات محتاج دي مبقی ته حال بقا یا په حالت د بقا کې بقات کې مبقی ته محتاج دي بخبره بقام نشي کولی نو تربیت کوي. الرحمن الرحیم کرره للتعلیل علی ما سنذکره دا دلته ته په اعتراض ده او دا اعتراض په شوافیو واردېږي په موږ احنافو نه واردېږي. موږ خو چې بسم الله جز د صورت فاتحې نه ده نو هلته رحمان رحیم ویلی او دلته یې ویلی نو تکرار نشته که نه بېل شی دی او دا بېل شی. شوافی وی بسم الله د صورت فاتحې جز دی نو چې جز شو نو فاتحه او تسمیه یو کلام شو نو په یو کلام کې دوه کرته الرحمن الرحیم ولې ذکر که بسم الله الرحمن الرحیم یو ځل تسمیه کې ذکر شوی یو ځل الحمد او تکرار دی تکرار طالبان وی شنی دی نو دی جواب کوي کرره للتعلیل په بسم الله کې د تبرک د پاره ذکر او دلته تعلیل د پاره ذکر دی مقاصد جدا شو نو تکرار رانغی هغه تکرار بد دی چې مقاصد جدا نه یو مقصد د پاره ذکر شي. دلته خو د هغې مقصد تبرک دی بسم الله او دلته مقصد تعلیل دی للتعلیل. تعلیل څه معنی چې دا دلیل دی د دې الحمد هم ثابت دی الله لره دلیل څه دی دلیل دا دی ځکه چې الله رب العالمین دی هر هغه ذات چې رب العالمین هغه مستحق د حمد دی نو الله مستحق د حمد شو. الله رحمان رحیم دی دام دلیل شه هم ثابت دی الله لره هم ثابت دی هغه الله لره چې رحمان رحیم دی نو علت د هم څه شو رحمان رحیم رحمانیت او رحیمیت رحمت وصف د رحمت شو او هر هغه ذات چې رحمت کوي هغه د حمد مستحقین والله هم د حمد مستحق دی. هلکه به پوه شئ که به پوه نه شئ. یو حکم چې په چا وشي او هغه چا باندې چې حکم شوی هغه موصوف بصفتي نه نو دا توصیف مشعری په دې چې دا صفت علت ته حکم دی. ته چاته وی اکرم زیدن العالمه د هغه زید عزت وکړه چې عالم دی نو حکم د په زید وکړه او دا زید دی چې کوم دی موصوف که په چا باندې صفت د علم نو دا علم ورته علت دی د زید عزت ځکه وکړه چې دی عالم دی. دلته هم ثابت چې استحقاق د هم ثابت چې الله لره او الله متصف شو په صفاتو چې ربوبیت دی او رحمانیت دی او رحیمیت دی نو علت د الله د حمد پاره څه شی شو رحمان او رحیم شو نو ځکه وی کرره دای مکرر که د تعلیل د پاره علامه نذکرو لکه موږ به دا ذکر کو درود شریف اللهم صل